هغه انبیا چې د قیامت په ورځ به د خدای جل جلاله په دربار کې وایي الله کاشکې دې زه نبي نه وای جوړ کړی د دې محمد رسول الله امتي دې جوړ کړی وای نن امت په 10 روپۍ ځان امت وباسي. عبدالله بن عمر رضی الله عنه دا حضرت عمر رضی الله عنه بچی و ډېر عقلمن او غیرتمن سړی دی د خپل ملګرو سره ووت یو وخت داسې په میله ووت کله چې غرو ویشلو ته ورسېدې اته یو شپانه پیدا ملګرو ته ویل چې زه ګورم چې د دې شپانه سره د آخرت غم ورسره دی که نه دی ورسره دا خو یو عربي دی یو شپانه دی دا نو د خدای او د خدای په رسول په حکم څخه تر اوسه نن یې واټکل. عبدالله بن عمر رضی الله عنه ورته وایي دا رمه ستا ده ورته وایي نه زما نه ده. هغه وایي لږ شیدې خورا که د ملګري مې وږي دي موږ راوتلي د خوراک شي نسته. هغه وایي دا خو امانت دی دا زما د مالک دی دا زما نه دی. هغه وایي کاکا مالک څه خبرې دي وایي نه دا نشم کولی. هغه وایي یو پسه راباندې خرڅ کړه. هغه ورته وایي دا زما نه دی دا زما د مالک دی. وایي راباندې خرڅ کړه بهره مالک ته وایي چې هغه د غره سره راووتې لاندې راولې دی مردار سو ختم سو یا یو لیوه یې وړي ته دې څه کوي. دا شپانه داسې ورته کتل پېژندې نه باره یو دم مخ وګرځوي دې ته یې شا کړه څو رمې و خواته مخ کوي این الله الله چیرې دی دا داسې ځای دی چې خدای مې هم نه ویني دا داسې ځای دی چې خدای مې هم نه ویني که نن ما او تاسې په کاروبار کې دوکه کوو څوک نه دی را خبر ستا را پتا خبر دی که نه دی خبر کم مال چې ته په 2 نمبر په اصلي تېرې ستا را پتا خبر دی که نه دی خبر په کم مال کې چې ته لاسوهنه کوې میکس کوې په کم مال کې چې ته درواغ وایې تا ته په 10 روپۍ پروت په 100 روپۍ وایې چې دا ماته ګټه نه کوي په لوی لاسه ولې ځان ته حرامه یې ته رب نه لرې تا الله جل جلاله ستا په زړه خبر نه دی الله ستا په دماغ خبر نه دی ولې معاملې خرابې کوئ که حضرت عمر رضی الله عنه په بازار کې ګرځېدي کس مې د ګریوان وولیدي په معاملاتو خبر یې د رانیولو پلورلو په احکاماتو خبر یې که هېڅ مازې دا معامله خرابه یې ووځه د دې څخه ووځه تر اوسه زما په د بازار کې وګرځېد د بیع د پلورلو د رانیولو چې کوم ایجاب او قبول او شرایط دي په 100 کسانو کې دي یو ما ته راوښي زه دا ټول بازار ته د تجارت جواز ورکوم دوکه دې د کوم حاله پورې ده څومره دوکه موږ کوو د چینا بال په جاپان نه تېروو که نه موږ استعمالي موټر په سم موټر نه تېروو په نوي موټر یې نه تېروو که نه موږ رنګ سوی لاس پکې وال سوی موټر د کانټینر د خولې په موټر باندې نه تېروو دا به الله زموږ سره حساب نه کوي که نه ته چینایي شی تا په اصلي نه دي تېر کړي پر اوریجنل یې نه دي تېر کړي موږ تاسو د معاشرې خلک یو موږ به په هر مرض باندې خبر یو ته هم په هغه مرض باندې اګاه یې او اقرار کوې چې و موږ تاسو بېباني خلک نه یو که نه دا مرض خو موږ تاسو ټولو کې زده کړه بله ورځ ماته چا ژبه وکړه سبحان الله وایي په بازار کې د مسالې دوکان یې ما لیدلی دی ولا بله ورځ یو چا 10 پارسل وچې ډوډۍ ورته راوړه ما ورته دا څه به کوې ما چې سړی کور غواله دی غوا ته ولاړ ول ده ویل ول دا مساله بله کم ګټه نه کړي دا ډوډۍ مې دا کو پکې ورګډو انا لله و انا الیه د الله رسول څه وایي من غشنا فلیس منا که زما په امت کې چا زما امت لره دوکه ورکړه دا زما د امت څخه وتلی دی څومره د امتیانو په نامه موږ په دا بازار کې لرو دا د نبي علیه سلام د امته وتلي دي په څه شي باندې په 10 روپو باندې ځان د امته باسي ښه ده په 100 روپۍ باندې ځان د امته باسي هغه انبیا چې د قیامت په ورځ به د خدای جل جلاله په دربار کې وایي الله کاشکې دې زه نبي نه وای جوړ کړی د دې محمد رسول الله امتي دې جوړ کړی وای نن امت په 10 روپۍ ځان د امته وباسي مه کوئ آخرت مه یاروئ د خدای روی وګورئ دا پیسې ته چا ته ډېرې چا ته یې ورکوې ستا زامن به بیا خپلې میلې او چرچې پکې کوي که نه هغه به خواهشات پکې کوي حساب یې ستاسو کېږي د قیامت په ورځ باندې د خدای روی وګورئ معاملې سمه کړي دوکې مه کوئ آخرت ته یاد کړئ که نه